أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب العالمین قرآن شریف کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دا ټول امت ته یو اعلان کړی. الله فرمایي چې زه په حضور پاک باندې خاص رحمتونه را لیږم او زما فرشتیم نبی علیہ السلام د پاره خاصې دعاګانې کوي. نو ای د ایمان خاوندانو، تاسو په دغه پیغمبر باندې درود شریف ووایئ. درود څه شی دی؟ صلات عربی کې ورته صلات وایي او د صلات موږ طالبانو ته په دې کتاب الصلات کې ډېرې معنی کوو، خو دلته د ټولو علماو په نس باندې د ټولو علماو په نس هېڅ اختلاف نشته. د حضور پاک په حق کې د یو خصوصي رحمت دعا ده. اللهم صل علی محمد، یا الله په حضور پاک باندې یو خاص فضل او خاص رحمت نازل کا. اغه رحمت اغه فضل چې ستا د شان سره مناسب دی. بس دا ډېر لویه خبره شوه. یو سړی چاله ورشي او ما سره امداد وکړه، نو که هغه هوښیار نو هر سړی د خپل شان مناسب امداد کوي. ډېر مالدار سړی دی او ته ورغلې او تا ته مدد وغوښته او تاله مثلا یو 15 روپۍ 10 روپۍ درکړې، هغه 10 روپۍ څوک نه قبلوي، 15 روپۍ څوک نه قبلوي، او چې بار راوځي نو یو 80 زره کنځل به پسې وکړي. موږ ورغلو چې دی به موږ سره ډېر امداد وکړي، ځکه دا خو ډېر مالدار سړی د هغه د شان مناسب. نو موږ له ایله بیله 10 روپۍ راکړه. نو د الله شان د هغې خو څه انتها نشته، او الله په دې خوشحالېږي هم چې د رب العالمین نه سوال وکړي او د الله نه وغواړي. نو صلات درود شریف کې موږ په پښتو کې ورته وایو او اردو کې مو ته درود پاک او درود شریف ویلی کېږي. دا خو زموږ اصطلاح ده. د دې نه د الله هغه خاص رحمت او کرم او فضل مراد دی چې د الله د لوړ شان سره مناسب دی. ګوره د پیغمبر مبارک چته د یو پیغمبر متعلق دا نه دی راغلی چې زم د ده په حق کې دا کار کوم، زما فرشتې هم دا کار کوي او تاسو هم دا کار وکړئ. دا د رسول الله مبارک لوی شان. دې وجې نه علما لیکي چې یو ځل په زندګۍ کې په حضور پاک درود شریف ویل دا فرض دی. د دې ایت نه معلومه یو ځل به خامخا وی که چې ونه وی نو ګناهګار پاتې شو. او که په یو مجلس کې د حضور پاک نوم واغښتلی شي، دوه نومونه دي، یو وله نکې ښودی دی، یو مور محمد او احمد. نو که محمد او احمد په یو مجلس کې واغښتلی شو، د خاص نومونه دي، نو په هغه مجلس کې یو ځل درود شریف ویل د جمهور علماو په نزد واجب دي. صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. او که په دې مجلس کې بار بار د حضور پاک نوم اغښتی شي نو په لومبي ځل واجب دی او په دویم ځل او په دریم مستحب دی. او که د پیغمبر مبارک صفت ویل کېږي لکه نبی الله یا رسول الله، داسې الفاظ د الله نبی د الله رسول، نو په دې درود شریف ویل په نزد د اکثر علماو مستحب دی. بیا زمونږ امام طحاوي یو ډېر لوی عالم دی، هغه وایي چې دا صفت بار بار ویل کېږي نو هر ځل به پرې وی. او امام کرخي کې دا خبره د هغه راجحه ده او نه په یو ځل ویل پکار دی. خیر دی که بیا هم ته وی نو بهتره څه بده خبره نه ده. نو درود شریف رونو پر رسول الله مبارک ډیره زیاته فایده رسي چاته ما. ولی
په مصنف د ابن ابي شیبه کې دا زمونږ د حدیثو یو کتاب دی هغې کې یو حدیث دی رسول الله او مضبوط سند هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خپل امت ته اعلان کوي صلو علی په ما صلات وایه صلو علی په ما درود وایه رسول الله مبارک فرمای فإن الصلاة علی زکاة لکم وی چې تاسو په ما درود وایه په دې درود ته د ګناه نه پاکېږي فإن الصلاة علی ستاسو درود شریف په ما زکاة لکم دا ستاسو دپاره د ګناه پاکوالی نو ګوره فایده چاته ورسېدله مونږ ته رسول الله مبارک له خو چې الله کومه مرتبه مقرر کړې د هغه خو ده د هغې نه خو ته وله مرتبه نشي زیاتولی خو فایده ما ته رو مثال یې داسې دی لکه سړی دی دیوال ته ټارچ ووایي بیټري ووایي نو دیوال په بیټرۍ څه هغه رڼا واپس زما په مخ راغورځېږي که لار ته ټاچ وم د لار په بیټرۍ څه هغه واپس رڼا ما ته رامخ کېږي او ما ته لار کولاویږي نو درود شریف رونو ډېر زیات د فضیلت شی او که دې ونه وي په حضور پاک نو ګورې طبع هم ډېره ده یو حق دی د رسول الله مبارک په مو زمونږ د ایمان زمونږ د اعمال د هر سر چا د برکته دی دا د نبی علیه السلام د برکته که دنیا ته دې نه وې راغلی او دا مشقت او تکلیف یې نه وې تېر کړی او دا دعوت د اسلام یې نه وې چلولی خدای چې مونږ به کوم بت ته سجدې کول زمونږ په دې وطن چې څومره تېر شوي دي نو دا د بت مت خلک تېر شوي زاړه کندرات چې څومره ګورې نو بوتان پکې روزي دلته مشرکانو په خویندوانو بوتانو دا خو د حضور پاک برکت محنت یې وکړو نو الله یو لویه ډله د کافرانو مسلمانان کړه صحابه ورته وایي بیا اقا صحابه په دنیا خواره شو د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې کابل فتح شوی دی او د حضرت عثمان رضی الله عنه اخیری زمانه کې بیا صحابه راوړېدلي دي زموږ دې طرف ته او بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه په زمانه د حضرت علی اخیری زمانه و د حضرت معاویه رضی الله عنه زمانه په دې پکتیا ورته وایي دا د خوست علاقه په دې باندې صحابه راغلي دي د دې ټل په طرف باندې او بیا خواره شوي دي څه دا اوس چې ورته بنو او کرک وایي او څه په کوهاټ باندې راغلي دي پېښور ته او په پېښور کې دلته مضبوط جنگ شوی دی او دا اصحاب بابا چې ورته وایي سنان رضی الله عنه د نومو سنان ابن سلمه ابن محبق دا پکې شهیدان شوي او بیا دعوت الله چلیدلی او پښتون هغه قوم دی چې ټول په ایړه بیا دوی اسلام او ایمان قبول کړی ټول په شریکه نو ګوره دا د دغې صحابو برکت شو دا نه وی راغلی مونږ به سجدې کفر ته بوتانو ته کولې او د صحابو ایمان د چا برکت دی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو پکار دی چې دونه احسان څوک چا سره وکړي الجزاء الاحسان احسان چې مونږ هم څه وکړو یو ځل حضور پاک دا منبر باندې په دې لومبۍ پوړۍ باندې ودرېد او وی آمین چې په دویمه پوړۍ ته وخت بیا وی آمین او چې درېیمې ته وخت حضور پاک به په درېیمه پوړۍ کېناستی ده مونږ په دې منځ کې نو هغوی به په درېیمه کېناستی ده نو بیا وی آمین نو صحابو ته تپوس وکړئ حضرت تاسو درې ځله آمین ووی دا دعا چا وکړه او آمین تاسو څنګه ووی وی چې په دې لومبۍ پوړۍ مې خپه کېښوده نو جبریل علیه السلام راغی وی ما ته وی چې د چا مور او پلار جمدي وي دی به ښه مضبوط خدمت کوي او که دونه خدمت یې ولو نه که چې ځان پې جنت ته ورسوي نو رغم انفرج وی خدای دې دا سړی هلاک ما وی آمین نو وروڼو د مور او پلار به داسې خدمت کوي چې ځان پې جنت ته ورسوي او که داسې خدمت ته ونه کو نو خیره چا کړې ده حضرت جبریل آمین پې چا ویلی دی حضور پاک نو څه مو خیال دی چې دا خیره به نه قبلي او په جومات کې ویلی شوی وی چې په دویمه پوړۍ مې قدم کېښوده څه وی نو وی که د چا باندې د رمضان میاشت راله او دونه عبادت یې ونه که چې ځان په الله وبخي د ده پوزه دې ککړه شي په خاورو کې دی هم هلاک شي نو ما وی آمین
نو دې نه علما څه معلوموي چې د رمضان په میاشت کې به دونه عبادت کې چې ځان په خدای وبخي او که داسې دې ونه کړو نو خیره کړې د حضرت جبریل علیه السلام او آمین پې ویلې د حضور پاک د دې نه خطرناکه خیره بله نشته او چې درېمې ته ختم وي رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیه چې کم انسان په مخ کې د ما دې ټکي کې غرض دی د حضور پاک چې کم انسان په مخ کې د ما نوم واغشتی شي او دې درود ونه وي دا د خدای هلاک نو خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام چې په ټولو فرشتو کې د هغه نه بهتره فرشته بله نشته وحی به یې راوړه قرآن یې راوړی او سرداره ورته وي د فرشتو او آمین چا ویلی د حضور پاک او په کم ځای کې په جومات کې نو د دې وجې نه علما وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم واغشتي نو مونږ ورباندې درود شریف وایو فیدې نور هم ډېرې زیاتې دي مشهور حدیث دی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه حضرت ابو هریره وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى علی واحدة صلی الله علیه عشرا چا چې ما باندې یو ځل درود شریف اووې الله به لس کرته په د درود وایي اوس ګوره صلات معنا ما وکړه یو ځل چې تا درود بعضې علما وي صلی الله دا دعا ده د حضور پاک یعنې لس کرته دې پې درود وویلی شي خو راجح قول دا چې نه دا خبر دی حکایت دی نو معنا څه چا چې یو ځل په پیغمبر مبارک درود ووي نو الله به لس کرته په دې انسان خپل هغه رحمتونه نازل کړي چې د خدای د شان سره مناسب د درود معنا مې درته وختي دغه وکړله او حضرت دا یو خبره ذهن کې واچوه رسول الله مبارک یو کتاب د مسند د ابو یعلا مسند د ابو یعلا نو د درود دا خبره مې کته هغې کې یو ناشنا حواله راله یو ډیره ناشنا حواله راله په مسند د ابو یعلا کې د رسول الله مبارک حدیث دی سند د حسن د درجې طالبان پې پوهېږي یعنی عمل پې پکار دی وایي چې دوه مسلمانان یو بل سره یو ځای شي دو مسلمانان په یو بل سلام واچي مصافحه وکړي یو هم درود ووایي بل هم درود ووایي وی لاس به یو بل نه نی جدا کړی دی به د یو بل نه نی جدا شوی چې مخکې وروستو ټوله ګناه به وله خدای معاف څومره زبردسته خبره ده معمولي شي څیز دی او دونه لویه خبره دومره او بیا حضرت په ترمذي او په دې سننو کې یو حدیث دی او په نورو کتابونو کې حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه دا په صحابو کې بهترین قاری حضور پاک فرمای اقرأکم ابیون په تاسو کې ښکلی قاری حضرت ابی ابن کعب رسول الله مبارک لراغې نو ورته وی د الله رسوله زه څومره درود شریف پته ووایم لکه یو مجلس کې ناست یم څومره ټیم پته درود ووایي هغه ورته وی ستا خوښه ده وی د الله رسوله وی که زه نیم وخته له درود ویمه نیم وخت نور څه اعمال کومه بیا به څنګه وی خیر ډېره ښه ده خو که ردې نه ان زدت فهو خیر که ردې نه دې زیات که وی دا به ډېره بهتره وی ښه که زه 2/3 2 وخته تا له درود شریف ویم یو ویسه نور څه معمولات ویم بیا به څنګه وی ښه ده خو که ردې نه دې زیات که نو بیا ډېره ښه ده او بس وی د الله رسوله داسې به کوم اجعلو لکه زه وی خپل د دعا ټیم به ټول ستا په درود تیرو د خپل دعا ټیم به ټول ستا په درود لکه زه باړو ځان له د بخښنې سوال نه کوم زما چې څه غمي فکري اباړو غواړم د خدای نه چې رانه لرې ما ته چې څه تکلیف وي اړو ویم به نه چې رانه لرې کې مثلا د دې خبرې مقصد دا دی که ما ته څه بیماري وي اړو ویم به نه چې لرې کې بس اجعلو لک سوال ټول وخت د دعا به زوم تاله لګو حضور پاک ورته څه وایي واه واه وی اذن تکفا همکا بس اس خبره نشته وی په دې وخت کې چې ستا څومره غمونه دي ټول به ختم شي ویغفر ذنبک ګناه به دې غونډه معاف شي
نو ته به د خدای نه ګناه معافېدل غواړې که نه نو الله خو ستا په اړه خبردار دی او چې څه غمونه دي ستا په زړه کې الله علیم بذات الصدور دی د ټول غمونه او تکلیفونه او بیماری چې ستا اړه کې پرتې دي چې دا بیماره غزنه هر څه ختم نو درود شریف داسې یو شی زمونږ د دې درود شریف یو کتاب یو علامه یو مولانا صاحب لیکلی دی دلائل الخیرات ورته وایي زمونږ د بزرګان د صوفیان پیران صاحبان او د عالمان خلکو ته هغه دلائل الخیرات وایي هغه ټول درود شریف دی مصنف لیکلی دی او د ورځې جدا جدا حصه ده چې د ګل پر ورځ به دا وي د نهې پر ورځ دا د چهارشنبې پر ورځ دا او د زیارت جمعه د هرې ورځې خپل خپل درود شریف دی اوس هغه لیکي د دې کتاب په سر کې د هغه چې کوم اصل نسخه ده ګورئ وایي دا کتاب مې ولې ولیکه د حضور پاک د درود شریف وایي یو ځل په لاره روان وم او په یو ځنګل کې ورغلم پخوا خو دا پیاده مزل وایي تږی شو چې تږی شوم هېڅ د اوبو درک نه لګې وایي چې ومې کتل یو جینۍ د شپونکۍ ده ګړې چیلی سرول هغه جینۍ باندې مې نظر پرېوت مې دې نه تپوس کوم ماشومه پوټې نه ځکه چې دلته دا ګړې چیلی سري یا به دې سره اوبي او یا به ورته اوبو ځای معلوم ورغلم ما ویې بچې اوبه نشته تا سره وایي دغه کوي له ورشه که وایي خوشحاله شوم چې کوي له ورغلم اوس مې وکتل د که ستاسو خیال یې په دې غرونو کې په دې شاړو علاقو کې په کوي کې اوبه ډېرې زیاتې ښکته وي ډېرې جورې چې مې وکتل اوس په کوي کې لاندې بلا اوبه دي خو جورې دي او بورقاړو شته نه ما ورته وویل چې بچې دا کوي کې خو اوبه شته خو بورقا په سره وباسم وی دله راوباسمه ما وی بچې هلکه نو تږې به ما دا خیال و چې د دې سره به خپله رسۍ به یو بورقه به یې به ښکته کي ماله به اوبه راسي وی چې هغه ماشومه څنګه راله او کېناسته د کوي په غاړه یو څه ټکې یې ویو چف یې کړې چې چف یې کړې وی اوبه را روانې دي را روانې دي ډکې شوې ده الله قادر دی الله قدرت شته په دې کې خو څه شک نشته اوبه د لاندې نه زیاتېږي دا چینه خو په ځمکه کې الله پې اوبه راوباسي زیاتېږي او د کوي سر ته اوبه راورسېد او زه حیران یم چې خدایه دا خوب یې نم که رښتیا دي چې اوبه رالوي باباجي څکه اوبه بس ښه مزېدار سر له رالې لکه چې د هغه سیند په غاړه بنده ناست د سیند هغه لا بیا هم ښکتی بلکل بس ما پله پلو په اوبه راواغېستې او به مې وڅکلې وی باباجي نور ما چې بس وشو که وی راغی هغه ټکې بیا وې اوبه بیا واپس ورو لاندې تلې خپل ځای له ورسېد ماشومه مې راونیوه چې بچې څوک یې انسان یې فرشته او که پیری وی نه زه خو انسان یم د انسان لورې زه خو څه پیری نه یم دا دې سوچه څه چل وکړه څه جادو دې وکړه که څه چل دې وکړه وی نه باباجي جادو مادو نشته خو یو ځل په لاره روان وم یو ملا صاحب تقریر کوم وی په هغه تقریر کې وایي چې چاته هم څه قسمه ضرورت پیښیږي نو درود شریف ته وایي نو الله به هغه پوره کوي وګورئ د حدیث دغه الفاظ چې ما راته وختي کم وایي چې کوم مشهور حدیث دی چې حضرت ابی ابن کعب ته حضور پاک فرمای او ته ټول وخت به هم تا له دعا کوم نور بس اوراد او ځان له دعا بچو له ښځې له هېڅ به نه ویم نو غم به دې ختم شي او ګناه به دې غم دا هم دی چې سړی تږی شو او زه تږی یم او الله ما له اوبه نو چې الله اوبه درکړي دا هم غم ختمېدل دي که وی ما ته وایي چې هغه سړي وي چې به هغه ملا صاحب وایي چې درود شریف وایه ټول هر څه به دې پوره کېږي نو باباجي زما ته خو چې کله هم څه مشکل پیښیږي نو زه درود شریف وایم نو الله مې مسله حل کوي دقه نو درود شریف ووایي نو ته ولیدې چې اوبه سر له راغلې او بیا مې درود شریف ووایي نو اوبه ویښله لاړه دومره لوی برکت د درود شریف او مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی دی ما هغه واقع پسې وګرځېدم نو هغه ځای مې وله پیدا که چې هغه واقع په کوم ځای کې لیکلی شوې دا امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء علوم الدین کې لیکلی احیاء العلوم کې دا ځکه وایم چې بعضې وخت د خبرو کوم ډېر خلک وایي دا تا را کوم ځای نه کړی بیا ټلیفون وکړې اکثر احیاء علوم کې درود په باب کې امام غزالی احمد غزالی لیکلی یو سړی په لاره ده حج له قافله کې د پلار سره پلار یې هغه یو ځای ته ورسېدل هغه ځای هم ښودلی دی خو ما نه هېر دی
چې هلته ورسېدل دا پلار یې ناجوړه شو نو په خوا خو پیاده قافلې پوخانو پاسونو پاتیانو په دې به خلک تلل پخرو وی چې هلته ورسېدو زما پلار ناجوړه شو دا سړی چې بیمار شو بس نور د تلو قابل نو قافلې والا چې څه وس کېده زما د پلار علاج یې وکړو خو نور پکې هغوی نه وي چې داسې کار دی وروړې خفه کېږم موږ نور نه شو ایسارېدی ځکه چې دا خو موږ حج لځو او پیاده سفر دی نو حج به رانه وشي ټایم به رانه تېر شي نو بس ته پیشه او پلار دې پیشه او پلار دې علاج کوه بس دوی رانه لاړه وی ما د هغه خپل پلار تیمارداري کوله چې د دې پلار علاج وکړم خدای پاک یې ښه کړي خو پلار مې مړ شو غریب برابر نه شو چې مړ شو صحرا ده داسې لاره ده کلي شته نږدې خو صحرا ده لاره ده ما مې په پلار د پاسه څادر واچو ډېر زیات خفه وم چې خدای زما پلار و روان و حج او په لاره راته مړ شو اوس یې نه کور ته وړی شم دا به زه څه نو خلک داسې کوي ما بیا د پلار د مخ نه چې هغه څادر اوچت کړ نو د پلار شکل مې بدل شو مسخ شو د خر شکل ته جوړ شو نو الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعا د دې امت نه مسخ ختم کړی دی خو د امت من حیث الامت نه یو دوه مسخ کیدی شي علما لیکي خو ټول امت یا اکثریت یا یو کلی یو قوم به شکل نه بدل په دې کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه څه بعضې واقعات لیکلي په علمي کشکول او شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه دا د حضور پاک د معجزاتو په باب کې د مسخ څه بعضې خبرې لیکلي په شرح حاشیه د مشکات اشعة اللمعات وی د پلار مې مخ بدل شو بس ما پې د پاسه څادر واچو خو ما چې په پلار څادر لاوله چو که نه لاول دا خبره ما نه لږه مختصر شو چې مې وکتل نو پلار مې مړ شو نو ما پې څادر واچو نو زه لاړم چې ورېږه دې نږدې کلو کې څوک وګورم چې راشي چې زما پلار ما سره ولمبئ کفن پې واچي جنازه پې وکړي وی لاړم نږدې کلو هغې پسې اعلان مې وکړ چې خدای مو بخه مسافر یم حج د روانو پلار را سره او پلار مې مړ شو د مخامخ ځنګل د دې لارې په غاړه پروت دی د خدای خاطر وکړئ ما سره راشئ د ما د پلار چې څه تکفین او تجهیز د غسل کفن جنازه قبر قراله وکړو کلي والا ښه خلک وي او د مسافرو هسې هم خلک قدر کوي وایي ځه پلار سره کښېنه او موږ درلو چاره او ارس رالو ارسنه ته بېغم اوسه وایي چې رالم او د پلار دا مخ مې وکړ د خرګر دی بس داسې ویرېدم هیبت راغی چې خدای دې خلکو ته به څه ویم خلک وایي چې خر له دې راوستو خخولو له که انسان دی دا خو زما غټه رسوایي ده وایي په ما دومره هیبت راغی چې په ما بېهوشي راځي دغه بېهوشۍ دوران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اینم وی ما ته وی چې ولې مې چې دغسې د الله رسوله پلار سره مې دا لوبه وشو وی کم دی مې دغه دی څادر ته مې اوچت که وی حضور پاک پې دا خپل مبارک لاس راخ که چې راخ که د پلار مخ مې بلکل واپس اقسې ټیک شو د هغې نه ښکلی شو او چې دا مې وکړل زه راویښ شو یو منټ ما د رسول الله مبارک نه تپوس وکړو چې د الله رسوله دا ته چا خبر کړی او څنګه رالی او دا ولې دا ارسو شو وی هغې راته وفرمه چې ستا پلار ډېر ګناهګار او یو خاص ګناه کوله نو الله غصه شو نو نشان عبرت دی خدای پاک جوړ خو ستا پلار کې به یو کمال و ده به روزانه درود شریف وی او یو فرشتې به هغه درود شریف ماله راوړل او بالکل د حضور پاک مبارک حدیث دی من صلی علی عند قبری سمعته چې څوک زما د قبر په مخ کې ما درود وی په خوا کې زه اورم ومن صلی علی نائیا او چې څوک داسې ځای کې درود وی کې دا لرې دی نو ابلغته ما ته دا را رسیږي فرشتې را رسوي او بل حدیث دی ان لله ملائکة سیاحین فی الارض دا خدای فرشتې دي په دې مخ د ځمکه چکرې لګوي یبلغونی عن امتی السلام او چې په ما زما امت سلام یا درود شریف وی نو هغه ما ته فرشتې را رسوي او ډېر عجیبه خبره دا بله وکړمه په یو حدیث شریف کې ګورئ داسې راغلی دي دا هم ځان سره تاسو به په ذهن کې واچوئ چې درود شریف څوک ووایي او فرشته ورته وړي نو هغه فرشته ورته څه وایي
هغه ورته وایي نن فلانکي د فلانکي زوی پتا دومره درود شریف ویلی نن فلانکي د فلانکي زوی پتا دومره درود شریف ویلی د پلار نو زه اکثر د طالبانو خپلو ته وایم د درود شریف خو ډېرې فایدې خو چې هېڅ ثواب درته میلو نشي خو د دې درود شریف د برکت نه چې ستا او ستا د پلار نوم د حضور پاک مخکې واغېشتی شي د دې نه غټه فایده به لکم حضور پاک به څونه خوشحاله شي چې ستا او ستا د پلار نوم د هغه مخکې واغېشتی شي نو ستا د پلار به روزانه درود شریف وی او هغه فرشتې به هغه درود شریف ما ته راوړل هغه حدیث چې ما تاسو ته وی د حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه روایت دی د عمار ابن یاسر او دا روایت په معجم کبیر د طبرانی کې دی چې د ده نوم او د پلار نوم یې ما ته اخیستلی کېږي به هر کیف وی چې نن د ده درود په هغه ټیم راونه رسېدل نو هغه فرشتې نه ما تپوس وکړو چې فلان ابن فلانکې د فلانکې زوی به په ما درود شریف وی نن خو د هغه درود رانل وی هغې راته ویې فرشتې چې هغه خو وفات شوی دی او تا ته محتاجه دی که ورسره مدد کولی شي هغه به د فلانکې ګناه کول او د هغې ګناه په وجه د هغه شکل مسخ شوی دی بدل شوی ما د الله نه سوال وکړو الله دلته زه راورسول دې ځای ته راورسول او د پیغمبرو د ارواحو د پیغمبرو طاقت دا شته ولې حضور پاک په لاره ته وی تلم موسی معراج ته چې تله وی موسی علیه السلام مې ولید په قبر کې لمونځ کو بیا لاړ او په بیت المقدس ته ټول پیغمبران هلته جمع دي او رسول الله مبارک ورته امامتي وکړه او بیا چې بر اسمانونو ته لاړل نو په اوو اسمانونو کې بیا د بعضې پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو تاسو خبره نشته دا خو د خدای قدرت او طاقت نو وی دا یې رالمه نو مدد مې وکړو ګوره درود شریف په برکت نو وی لاس یې راښکه او حضور پاک نه دا خبرې وکړې او وی زه راویښ شوم چې راویښ شومه چې د پلار د مخ نه مې څادر لرې کړه نو مخ یې واپس ټیک شوی مو د مخکې نه نور هم خشته شوی خلک رالل بیا د ما پلار ما سره قبر هم وکنې او خښ یې کړه دا د چا د برکت نه دا د درود شریف د برکت دومره غټه فایده ده د مارونو په درود شریف نو درود شریف په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وی نو تا ته فایده ده یو حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دعا کوله حضور پاک هغه دعا واورېده نبی علیه السلام ورته وفرمیل ای عبدالله صل علیه د دې دعا نه پس په ما درود ووایه نو سل تعطا بیا سوال کوه خدای به یې درله درکړي د دې وجې نه علما لیکي چې کله هم ته دعا کې د دعا په اول کې هم په حضور پاک درود ووایه او د دعا په آخر کې هم په حضور پاک درود ووایه نو درود شریف په برکت به خدای پاک ستا دعا قبوله کړي بیا د جمعې په ورځ باندې ګورې خصوصي حدیث دی پکې چې د جمعې په ورځ باندې حافظ ابن قیم یو کتاب دی کتاب الروح هغې کې پوره تفصیل لیکلی دی او د هغه بل کتاب دی زاد المعاد هغې کې په څلورم جلد کې د جمعې باب وګوره نو پکې شته زه نن حوالې درته ځکه در کوم دا مې عادت نه دی نور کله خو چې دا درود شریف متعلق ستاسو ذهن کې یو پوټې لږه دغه پیدا شي رغبت پیدا شي رسول الله مبارک فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې اکثروا علی صلاة یوم الجمعه د جمعې په ورځ په ما ډېر زیات درود ووایه د برکت ورځ ده نو په دې درود ډېر زیات ووایه او یو حدیث کې راځي دا هم تاسو ته وایم چې که د جمعې په ورځ باندې یو انسان په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف ووایي د جمعې په ورځ باندې هغه حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله عنه دی او پیغمبر مبارک نے نقل کئی الصلاة علی نور علی الصراط اللہ الصلاة علی نور علی الصراط وی چې څوک درود شریف وی په قیامت پر ورځ به پل صراط باندې الله هغه ته رڼا پیدا کوي او بیا فرمائی حضور پاک ومن صلی علی یوم الجمعة
80 مرتن چې 80 کرته څوک د جمعې پر ورځ درود شریف وایي 80 کرته 80 غفرت له ذنوب 80 عاما د 80 کالو ګناهونه به ورته خدای معاف کړي د جمعې پر ورځ 80 کرته دي وایي د 80 کالو ګناهونه به الله معاف کړي دا د امام سخاوي او کتاب دی قول بدیع القول البدیع په هغې کې دا حدیث موجود او د دې درجم د حسن د مرتبې ده د قیامت پر ورځ باندې په مواهب لدنیه کې یو واقع ده بیا درته حواله در کوم مواهب لدنیه هغې کې دي چې د قیامت پر ورځ یو سړی به د هغې حساب کتاب به وشي وندوع الموازین القسط لیوم القیامه د قیامت پر ورځ به د انصاف تل لګېدلي د هر چا نیکۍ بدۍ به تللي کېږي د یو سړي نیکۍ بدۍ به وتللی شي د هغه نیکۍ به سپکې شي او ګناهونه به یې درانه شي او د الله را طرف نه به اعلان وشي چې دا سړی د دوزخ ته روان کړی شي تپوس به تې وکړي تا سره ما څه زیاتې کړې دی دی وایي نه الله زما فرشتو چې دا کم ګناهونه لیکلي دي نو زما د فرشتو په تاسو ظلم کړی دی دی وایي نه الله الک عذرا څه عذر دی راته ووایه اب وایي الله هېڅ عذر نشته بس ما ګناهونه کړي دی او ډېر دی او نیکۍ کمې بالکل عذر نشته ما ظلم کړی دی هم تو نه تا م الله ظلم نه ما فرشتو کړی نه بس الله به حکم وکړي دوزخ ته روان چې دوزخ ته کله روان کی سیب آدم علیه السلام به د الله د عرش د سوري لاندې ولاړ او د کجورو د پاڼو په شان شنې جامې به یې چول اب آواز وکړي حضور پاک ته یا محمدو اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا یو امتی روان کړی دی دوزخ ته راشه کې بچ کولی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرشتو ته آواز وکړي چې دا سړی ودروي فرشتې به ورته وایي چې ستا قرآن کې نه دي راغلی چې علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون ته خو ستا باندې چې کوم قرآن نازل دی هغې کې دي چې په دوزخ چې کومې فرشتې مقرر دي نو د خدای د حکم نافرماني نشي کولی چې الله ورته څه وایي ابه کوي نو موږ ته خو الله وایي چې وی بویه ده نو موږ څنګه ودرو که ته خامخا دې په موږ ودرول غواړې نو الله ته ووایه نو رسول الله مبارک په زر سجدې ته لاړ شي او الله ته به سوال وکړي چې یا الله دا زما یو امتي روان دی دوزخ ته ورده لږې نیکۍ ما سره دی دا واپس کا الله به فرشتو ته وي واپس یې کړي چې را واپس یې کړي نو رسول الله مبارک به هغه هلک ته وي راشه یا الله د سره دوباره حساب وکړه الله به حکم وکړي دوباره وکړي یو رکوټې غوندې کاغذ به نبي علیه السلام به هغه سړي له ورکړي والا دا ورته دا پوټې کاغذ دا څه پوټی کاغذ دی زما خو بلا ګناهونه دي او نیکۍ مې ډېرې کمې دي حضور پاک به ورته وفرمایي دا پوټی کاغذ دی ته لاړ شه واپس به راشي چې راشي هغه کاغذ به وله د نیکو په تله کې واچې نیکۍ به درنې شي ګناه به سپکه شي وختي یې په اعلان د دوزخ کړی اوس به اعلان د جنت وکړي د فلانکې د فلانکې زوی دی جنت ته روان شي دا سړی به رامنډه کړي حضور پاک ته څوک یې پرچه کې څوک ما ونه پېژندل اب ورته وایي زه ستا پیغمبر یم هغه پیغمبر چې تا زه لیدلی نوم او نالیدلی دی په ما ایمان راوړلی زما په خدای قسم یو ځل حضور پاک وفرمایل وددت لو انی رأیت اخوانی وی دا مې ارمان دی که دا خپل رونه مې ولیدل دا مې پړه ارمان دی چې خپل رونه مې ولیدل صحابه ورته وي ولې موږ ستا رونه نه یو چیرمان کې حضور پاک او فرمایل انتم اصحابی تاسو خو مې ملګري یې رونه اخواني رونه زما هغه دي چې را پیدا م لا نه دي راغلي م نه دي زه لیدلی به م نه یم وروستو به پیدا کېږي او نالیدلی به په ما ایمان راوړي د زما رونو مونږ ته حضور پاک خپل رونه ویلي دي رونه نو صحابه ورته وایي د الله رسوله مونږ خو به پیژنې د قیامت پر ورځ ځکه دلته راسره خوا کې یو هغوی به څنګه پیژنې وی هم غر محجلون من آثار الوضو وی د اودس ته وجې د اودس ته اندامونو نه به د دې رڼاګانې خېږي په هغې به پیژنې
نو رسول الله مبارک به دغه او ته څوک کې دا کاغذ کې څو وایي زه ستا هغه پیغمبر یم چې تا لیدلی نوم او نالیدلی دی په ما باندې ایمان راوړلی او دا پرچه هغه درود شریف و چې تا په ما ویلي دې ورځې له مې درته ساتلي نو د هر چا سره به دا نه کېږي د نور هغه به مخکې تللی کېږي خو د دې یو کس سره بعضې کسانو سره څه داسې ناشنا معاملې د قیامت پر ورځ کېږي دې دپاره چې د درود شریف فضیلت او د هغې قدر الله پاک ښکاره کړي بهر کیف شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه یو کتاب مدارج النبوه کې هغه یو عجیبه خبره لیکلې مشهوره ده لیکن حواله مې درته نه نښوله چې کله وی په جنت کې د آدم علیه السلام او د حوا نکاح تړلې کېدل دا یو عجیبه خبره او دا مولا لقاري په مرقات کې هم لیکلې ده د درود په باب کې چې کله د آدم علیه السلام او مفسرین هم لیکلې ده بعضو خو ما ته هغه حوالې یادې نه چې کله د آدم علیه السلام او د حوا نکاح تړلې کېدله نو الله پاک حوا چې خو چې کله دی آدم علیه السلام خدای وده که نو د ګسې پختې د بره که دا نه هغه راوویستله او حضرت حوا ته جوړه کړه او ډېره ښکلې خشته وه چې دی څنګه دا او خوب نه راپاڅېده نو هغه قلبي او فطري میلان د انسان ښځې ته هغه معمولي غوندې میلان راغی نو الله وی صبر وکړه نکاح درته تړه نو نکاح ولا الله تړله نو وی مهر به ورکې نو آدم علیه السلام دی الله مهر څه شی دی بس یو شی به داسې کې چې د هغې فایده تا ته مي او دې ته هم وي نو دا حدیث ته چې ما درته وی شیخ عبدالحق چې کوم نقل کړی وی مهر یې دا دی چې ستا یو نوسې به پیدا کیږي به اخیری پیغمبر ستا په نوسو کې په هغه درود شریف ووایه دی مهر شو یعنی د آدم علیه السلام او د هغه د بیبي چې کوم مهر دی او الله ولا په خپله نکاح تړلې ده هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف دی نو زما وروڼو دا به که خیري انشاءالله العزیز درود شریف به که خیري ټول ملګري چې څومره یې د نن نه پس په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف په وایه که خیر یو حدیث کې بل ځای کې راځي من صلی علی واحدة چا چې یو ځل په حضور پاک فرمایي په ما درود وي صلی الله علیه 10 صلوات لس خاص رحمتونه به په دې انسان الله نازل کړي وحتى الله عنه 10 خطیئات لس غټ غټ ګناهونه دا به خدای لري کړي او ورفع له 10 درجات لس به ولا خدای په جنت کې مقامات او مرتبه ورکړي نو ټول ملګري چې څومره یې درود شریف به که خیر یې وایي ګوره مونځ کې اخیري کې درود شریف په نبي کریم صلی الله علیه وسلم بانګ چې دی که ته بانګ وې نو څه وې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دام یو درود دی او رسول الله مبارک فرمایي چې چا د بانګ نه پس دغه درود ووې وی د قیامت پر ورځ زما سفارش د دې انسان دپاره واجب شو جومات ته داخلېږې نو ته به خیخ په وردن نه کې اللهم افتح لي ابواب رحمتک او درود به ووې بسم الله والصلاة والسلام یا والصلاة یوازې ویلی شي على رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې کوم وخت د جومات نه بار وځې نو ګسخ په به وباسې خی به رستو کې او بیا به وې اللهم انی اسألک من فضلک او بیا به درود وې بسم الله والصلاة على رسول الله صلی الله علیه وسلم او په بل روایت کې دی والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي د حضور پاک په مخ کې نفل وکړل او د نفل نه پسې دعا کوله او چې دعا یې وکړه لاس یې اوچت کړه نو رسول الله مبارک اواز وکړ یا ایها المصلي عجلته تلواره دې وکړه صبر کوه وی د الله رسوله ولې دعا کوم وی درود شریف په ما ووایه په ما درود شریف ووایه نو په مخلاص راکاږه دعا به د خدای پاک قبلی نو چې څومره دوستان یې که خیر انشاءالله درود شریف به وایه ښه مخکې به هم تاسو وایئ خو
خو د نن نه پسې خامخا شروع کړي کوشش وکړئ چې در ورځې یو 200 کرته درود شریف خو وایه په ټولو کې بهترین او ښه درود شریف هغه دا درود ابراهیمي دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد په کتاب الانبیاء د بخاري کې په دې الفاظو نور کې الفاظ مخکې رستو شته خو په دې الفاظو دا وایي او دا اللهم بارک بل درود دی که دواړه چوي نو 2 درود شي او که دا نه وي او صرف دونه دی چې اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد دا هم درود دی که داسې وی چې وصلی الله علی النبی الامی دا هم د پیغمبر مبارک نه ثابت وصلی الله علی النبی الامی یا اللهم صل علی النبی الامی ډېر څونه مختصر دی نو دا هم په پیغمبر مبارک درود شریف دی او بس اخیری یو ټکی ادا چې یو بهترینه د درود فایده ادا ده چې الا ان اول الناس بی یوم القیامه اقربهم علی الصلاة اکثرهم علی صلاة د قیامت ورځ خو خطرناکه ده مونږ یریږو چې څه به کېږي نو وایي چې څوک په ما درود شریف ډېر وایي نو د قیامت په ورځ به ما ته ډېر نږدې وي نو خبر هم دغه ده چې حضور پاک ته د قیامت په ورځ ته ډېر نږدې شوې او د درود شریف د برکت نه نو بیړه دې پار ده که نه الله دې مونږ له د درود شریف ته وینا توفیق راکړي ښه یو خبره مې شاعره شوه ضروري غوندې خبره ادا ده چې الحمدلله هلکه زه ګورې صفا او پاک او حق خبره کوم د خدای پاک فضل دی ډېره موده دا اوس چې خلک تلي عمرې له او واپس راتل بلا فلیټونه کینسل شو ولې ځکه دا د خلیج جنګ و د ایران او د اسرائیلو هغه جنګونه او بیا هغې کې په سعودي باندې او په د بحرین او په د قطر کې د امریکې په دغه اډو باندې هغه بمباري کوله خبره یاده را که نه ډېر فلیټونه کینسل شو قسم دی چې زمونږ د علاقې ډېر خلک په بحرین کې ډېر هلکان په قطر کې او دارنګې په اماراتو کې په دوبۍ کې جړل به چې خدایه دا خو پلیټونه بند دي مونږ خو تللی نه شو دا به څه کوو او بمبارۍ دا یو لوی مسله وه ډېر لوی جنګونه و ډېر لوی د خلیج ممالک او دا په لوی غم کې پراته الحمدلله د خدای حمد به مونږ ادا کوو چې د پاکستان د برکت نه پاکستان وګټل دا هغه ملک دی چې جوړ شوی د خدای په نوم دی دا هغه ملک دی چې په ډېرو قربانو جوړ شوی دی نو د پاکستان زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه یو نوم د خدای په فضل یو لوی نوم وځلېده نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلیږي د خدای په فضل او بار ملکونو کې چې کم عاملان دي هغوی وایي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد خلک قدر کوي خلک عزت کوي د پاکستان ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړه دا د خدای فضل او د خدای کرم او دغه مردار که دی خدای غر کې ټرمپ دی که ډرم دی دا خدای غر که دا جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دی دې حرامي د مسلمانانو په سر اورونه بل کړي دی دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاجه شو دغه رزیل نو نن هغه هم وایي در پاکستان شکریه ادا کوم او د پاکستان د وزیر اعظم او دغه فیلډ مارشل صاحب نومونه یې غښتي دي چې د دې د برکت نه دا شی او وایي خبره نور هم جوړېدو واله دی وایي زم پاکستان ته را روان یم نو ښه ده چې راشي د پاکستان عزت به وچې خو ډېر پلیت قدم دی نو به هر کیف خیر د پاکستان یو امیج یو نوم پې اوچتېږي نور هم غټه خبره ده نو موږ به د دې دعا به کوې نن چې خدایه ولې چې زموږ دا ملک اوچت شي وځلیږي نو ته به هم ځلیږې موږ به هم ځلیږو خدای دې زموږ دا ملک وځلی نور دې هم خدای وځلی او چې دا څومره کوششونه وشو د امن دپاره امن خو ښه شی دی چې امن نی خو تباهي ده چې دا څومره کوششونه وشو او په دې مسلمانانو ملکونو کې دا امن راغی او بدامني ختمه شوه دا د پاکستان د کوششونو په برکت باندې الله دې نورم ترقی ورکړي الله دې نورم کامیابي ورکړي دا دعا به موږ د الله نه کوو په وطنونو کې د خدای امن راولي او دا سوال به ورسره دړی د اخلاص نه کوو چې زموږ دا ملک په ډېرو قربانو جوړ دی الله دې دې له نوره ترقي ورکړي خو د دې ملک کوڅه کوڅه ګوټ ګوټه
گله گله او کوڅه کوڅه د الله د قرآن او د سنت په رڼا روښانه کړي. دا سوال به ولګو. نو دا د مفتی آباد محمد عثمان صاحب وفات شوي، الله دې مغفرت نصیب کړي. ډېر ښه انسان و، الله دې بچو وارثانو له صبر ورکړي. او د خټ د منان خور وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي او رب العالمین دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. او دا شاه فیصل خور بیماره ده، الله دې روغ صحت ورکړي. بعضې ملګري بیماران دي، هغې له دې به الله پاکه روغ صحتونه ورکړي، رب العالمین دې ولله شفا ورکړي. زما یو ملګری دی، زموږ نظیر خانې نوم دی، د دې پېښور د هغه روندار و، د کینسر بیماره و، غریبه، او هغه هم وفات شوې ده. دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. زموږ یو عالم دی مفتی ندیم صاحب، د هغه خو ورور وفات شوی بله ورځ، هغې ته هم دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي، وارثانو له الله صبر ورکړي. چې څومره مردګان دی الله دې وبخي. او زموږ دا کوړي د مولانا سمیع الحق صاحب شهید، د هغه اوښې وفات شوی په سوات کې منګلور کې، هغې ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک یې وبخي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او څومره بیماران دي، مریضان دي، زموږ نه راضي شي او الله د دنیا او آخرت د فتنو او آفتونو مصیبتونو نه په امن و امان کې وساتي برحمتک یا ارحم.